ابل شي نشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. مخیاتونو کے تذکروا چستاسو مالونا استاسو اولاد دا الله پنیز باندې دا الله سره درجه نشي جوړولې او نو چتولې شي. دا الله سره چې درجه ملاويږي نزدېکت ملاويږي قرب ملاويږي نو هغه په ایمان او عمل صالح سره ملاويږي. نسب پدې کې نه چليږي مال و دولت پدے کی نہ چلے گی اولاد نفری لخکرے پدے کی نہ چلے گی اللہ تا نزدیکت چے ملاوی گی ناغا پا ایمان و عمل صالح با ملاوی گی چاچے ایمان راوڑے عمل صالح کرلے نو داغی دا پارا با اجرونی داغی دا پارا بالا خانی بای پا جنت کے او سوک چے دا حق مقابلہ کئی دا قرآن مقابلہ کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کئی نو دا کسان پا عذاب کی با حاضر کرے شوی. رزق دا اللہ پا اختیار کی دے چالے زیادتی او چالے کمی تاسو کم یو شے خرچ کوئی نو اللہ رب العزت بداغے بدل درکی اللہ غور رزق ورکون کے دے. قیامت ورځ بئی ملائکو نه با الله تپوس کئی چې دې خلقو استاسو بندگی کولا او په وی یا الله زمونږه بندگی نه کړي بلکې جناتو بندگی کولا پدی باندې د دې عقیده وا ایمان او اعتماد او پدی باندې چې دا جنات دا سکولې شي په غیب پوئږي زمانگا بندگی نہ دا کڑی. نو اللہ رب العزت بوئی چی اختیار نہ لری باعث دا باعث دا پارا دا فائدی و دا نقصان نہ چالا فائدہ ورکولے شی نہ نقصان کم چے ظلم کر لے شرک کر لے و تبوے لے شی اسکے عذاب دور پس سبب دا دے چی تاسو تکذیب کاؤ. وز دی آیاتونو کی وی کل چیل وستیکی گی پر خلق بانے آیاتون زمنگا واضح نو دا خلق وی داخو یو سڑے دے تاسو استاسو دا کارونونا استاسو دا پلرانو دا طریقونا دا مشرانو دا لارینا دا غی دا طریقونا یو بندی دیکھو دروغ جن دے دروغ جوڑ کرلی دا خو ساحر دے وغیرہ وغیرہ خبریں کولے او وسم کئی. اللہ وی منگا دے خلق اللہ داسی کتاب کو نہ دے ورکرے چی پاغی بانے دی لگیا دی عمل کئی داغی درس و تدریس کئی پاغی بانے عمل کئی نا دا مخ کے نا
کتابونه چې کوم لېږلی شي دي دې په هغې باندې خو عمل نه کوي او دې خلکو له په شرک باندې خو موږ کتاب نه دی ورکړی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ سره پیش کوي با چې دا خلک لګیا دي تکذیب کوي نو دی خدا خپلو مشرانو چې شرک یې کاو مخکینی قومونه چې کم تیر شي دي تکذیب یې کړو دی د هغې لسمې حصې ته هم نه دي رسېدلي نو هغې مې تباه کړلي نو د دې به څه حالي که د دې باندې موږ انکار وکړو دې باندې عذاب راولېږو نو څه حال به وي. بیا ورپسې ورته ووایه انما اعظکم بواحده د یوې خبرې تاسو ته آواز و نصیحت کوم راشئ ودرېږئ الله ته دوه ودرېږئ یوازې یوازې ودرېږئ سوچ او فکر وکئ. ستاسو دا ملګری چې تاسو ته وایي نو د باندې څه لیونتوب نشتی داسې لیونی نه دی پاگل نه دی پیریان پې نشتي دی خو یره درکوونکی تاسو له د هغه مخکې عذاب سخت نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مو یې ته ووایه ما ستاسو نه په دې باندې اجرت نه دی غوښتلی که چرې اجرت د دې یي هغه ستاسو زما اجرت زما بدله هغه به ماله الله راکوي او الله رب العزت ورته ووایه حق په باطل باندې ورولي نو حق په باطل باندې ورواچي نو حق غالب شي او باطل مغلوب شي. الله رب العزت وی وتوا اعلان وتوکا حق راغه وما يبدئ الباطل وما يعيد باطل اول پیدائش نشي کولای بیا رستم نشي کولای. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي تذکرہ د دې کوي چې وتوا کما گمراهی اختیار کړي نو داغي گمراهی وبال هغه سما پسان باندې او کما هدایت ز په هدایت باندې ایمان داد په سبب د هغه چې ما ته وحی شوی دا کم څه چې وحی کیږي نو هغه گمراهی نه هغه حق خبري هغه روغه خبري الله اوریدون کې دې نږدې دې ورپسې د قیامت سبازي حال به ذکر کوي ورسېدو وایو به ان شاء الله. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کله چې لوستل کېږي په خلکو باندې آیاتونه زمونږه واضح فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا نو نن ورځې د قیامت ورځ وي نو نن ورځې اختیار نه لري باعث تاسو د باعث د پاره د فائدې او د نقصان. دنیا کې هم دا حال لې چې دا خلق څوک چې چاہتا ولی وی کارساز و تو وی مشکل کشا و تو وی پریادرس و تو وی دغه چې کم دین ولی د الله نه سوا نور الها دی په دنیا کې هم سنشي کولای اختیار په لاس کې نشتی قیامت پر هم نشي کولای. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا نن ورځې اس اختیار به نه لري بعض تاسو نه د بعض د پاره د فائدې او نه د نقصان. نفع او ضرر مالک خو الله دی. ونقول للذین ظلموا وایمغا کسان ته چې ظلم کړل شرک کړل کفر کړل ذوقوا عذاب النار وسګي عذاب دور التي كنتم بها تكذبون چې تاسو وایي د تکذیب کوونکی تاسو وایي چې د تکذیب یو کاو تکذیب او کاو نو په دې کې لاړې مړ شوي نو وسوسګي عذاب. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې لوستل کېږي په دې باندې آیاتونه زمونږه واضح
قالو نو دا خلق وی ما ذا الا رجل نه دا مگر یو سړی دی. دا خلق دا وی او دا خو زمونږ په شان دی یو سړی دی. یرید ان یصدکم دی غواړي چې تاسو دی واړی اما کان یعبد اباؤکم دا هغه سنه چې بندگی وکول تاسو پلانانو چې کوم بندگی کړل تاسو مشرانو چې کوم څه کړلی هغه نه یو اړای هغه نه یو بندای خلک لګیای او د مشرانو دین راټینګ کوي. دا خبره یو حد پورې خدا لیکن مشر قتل غواړي چې مشر څوک دی. دا خلک په دور کې هم داسې وي هغه مشرانو دین راټینګ کوي. مشران څوک دي؟ د دې پلار نیکو. مشران څوک دي؟ سل کال مخکې 200 کال مخکې چې کوم تیر شي دي هغه موږ وایو نه مشر او پیژنا. مشر څوک دی؟ مشر زمونږ د دین چې دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. د دین مشران زمونږ صحابه کرام دي، تابعین دي، تبع تابعین دي، صالحین دي، مجتهدین دي، ائمه دي. هغه زمونږ مشران دي. پلار نیکو دا د دې دور دی. دین زمونږ شروع شه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا، د صحابه کرامو نا، ورپسې راغله نو تابعین تراغله نو ورپسې تبع تابعین تراغله. زمونږ مشران هغه دي. نو عمل قتل غواړي چې کم یو کار هغه کړل، پیغمبر کم یو ویلی کم کړل، صحابو کم یو کار کړل، د کمې وینا یې کړل، نو هغه به دینی، هغه به شریعتی، هغه به خیری، هغه به د ثوابي. او کوم چې هغه نه کړي نو هغه د ثواب نشي کېدی، هغه د خیر نشي کېدی. ورسته وراشي قران کریم کې الله وایي د خلکو خبره کې لو کان خیر لسبقونا الی. اول دغه علما لیکي، مفسرین لیکي، اهل السنت والجماعه فيقولون كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه. کم یو کار چې د صحابو نه ثابت نه ده، صحابو نه کړي، اتن لګای وي دا خو خیر کار دی، دا خو د ثواب کار دی، نو دا بدعت ده، دا بد کار دی، دا د ګناه کار دی، دا د پیغمبر په طریقه کې د ځان په اون کاری دا. ولی لو کان خیر لسبقونا الیک چې دا ښه کار وای نو دا صحابو مخکې کړی وای، پیغمبر به ویلې وای چې دا ښه کار دی، صحابو به ویلې وای، تابعین به کړی وای، تابعین به ویلې وای، هغه نه دی ویلې نو چې هغه نه دی ویلې نو لو کان خیرا لسبقونا الی، چې هغه نه دی کړی نو دا بد کار دی. وما اتیناهم من کتب یدرسونها، او نه دی ورکړي موږ. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم وقالوا ما هذا الا افك مفترى. او وای دا خلک نه دا مگر دروغ دي، مفترا د ځان جوړکړی شوی، وای دا د ځان جوړکړی شوی دي، وای دا خو دروغ دي. ستوي دین ته وای، حق ته وای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سوي س بیان هغه ته دي دروغ وای، وای دا دروغ دی، وای دا د ځان جوړ کړلی، قرآن د ځان جوړ کړل. دې چې کوم خبرې کوي دا د ځان جوړی کړلی. کله وای وعانه علیه قوم آخرون، پدې کې اوسره بل چا امداد کړل، نور خلق اوسره په تعاون کړل، نه قرآن کریم جوړ کړل. کله وای دا اکتتبها، دای په بل باندې لیکل فیتم لا علیهم بکرۃ واصیلا، نو دا پری باندې د باندې دا سبب بیگا بیان ولیکي نو د یاد شي دي، د باندې سبب بیگا بیان ولیکي نو د یاد کینو هغه راځي نو مونږ ته وای دا دروغ جوړ کړی وای. قران ته دروغ وای دي. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، او ویا کسان چې کفر کړل حق تا کله چراغ دیتا، حق ته سوئی ان هذا الا سحر مبین، دا مگر سحر کار دی وی. قران کریم ته دی سحر وی، حق ته دی سحر وی، جادو ته وی. دا دی حال دی په خپل حال سره. وما اتیناهم من کتب یدرسونها، ان دی ور کړي منګه
دی لاسه کتابونه چې دی درس او تدریس کوي چې دا کتابونو دی درس او تدریس کوي او داغه د وجه نه دی خبره کوي شته وسره نه خبره کتابونه خو سره نشتی الله یې موږ ولا کتاب نه دی اور داس کتابونه ول نه دی ور کړی چې پای کې دي شرک او کفر از د کوي وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر او نه لګره منګه دیتا استان مخه سو ير ور کونکه مخه ير ور کونکه نه راغله کم ځکه دندګي پدیسه کې نه راغله دانه کله کله ناسیمی مخه چې کوم کتابونه مونږ را لګلې دي تا تورات راغلې انجیل راغلې زبور راغلې نو پای کې د دې دا شرک او کفر شته نه پای کې خدا نشته دي خدا ځان لګیا دي الله کوم چې پیغمبران مې را لګلې ناغه دیتا ناسو هغه ير اور کوم کیو هغه خو ته وی چې دا شرک مکوې کفر مکوې دا سره لګلیو دی په هغه نه الټا کار شروع کو وکذب الذين من قبلهم او تکذیب کړل کسانو چې دینه مخکیو چا چې تکذیب کړل مخکې ناغي تباشی دي عادیانو تو ګورا سمودیانو تو ګورا د نوح علی السلام قوم تو ګورا فرعون تو ګورا نمرود تو ګورا څومره چې دي تباشی دي ټول تو ګورا تکذیب کړو بل سوجه داغي نه و چې تباشیو خبره دا و چې لا اله الا الله نو منلی الله نو منلی الله د رسول نو منلی تباشو وکذب الذين من قبلهم نو تکذیب کړه کسانو چې دینه مخکیو وما بلغوا معشار ما اتيناهم او ندی رسیدلی دی لسمه سیدات چې ور کړیو مونږه غیلا اغیله چې مونږه سور کړیو نو دی خدای لسمه سي تم ندی رسیدلی د دې سره هغه شانته مال او دولت هم نشتی د دې سره هغه شانته نفر هم نشتی د دې سره هغه شانته طاقت هم نشتی د دنیا سازو سامان چې ګوره دلته دا ټول دنیا خو وس ترخی وکړه اوس په بل باندې نو سيزونه ایجاد کړه س لږ وخت مخکې چې ګوره نو دا ټول هر څه بدغی مخکینی خبرو باندې روانو نه علاوه د دې سره سړي څه سره شته نه دا هغه مخکینو خلقو لسمه برخه تدین دي رسیدلی کم چې منور کړي واغیلا فکذبوا رسولی ناغي تکذیب وکاو تکذیب کړل د رسولانو زمونږه نو فکیف کان نکیر نو څنګه شو زمونږه انکار پاغي باندې الله وی چې دلته هغه لس برخه چې د چا وی مثال په تور باندې دی غلسمی ته نه دی رسیدلی او ناکم چې لسمه سوا لس حصے وی روغه هغه خلکو چې تکذیب کړل نه الله وی په یو حکم باندې پکون باندې می تبا کړلی ها ا تبا شو نو دی خو لسمی تم نه رسیدلی مطلب چې د دین خو هغه نه یې خو زیاتو کشي دغه سي لسمه یې شي نو مطلب دا چې حالت کې هغه نه یې او دلته کې دی لسمه شوا ناغه د دین زیاتو د مال پر لحاظ سره د طاقت پر لحاظ سره د عمرونو پر لحاظ سره هر څه لحاظ سره هغه زیاتو او چې کله انکار یو کو تکذیب یو کو زما د رسولانو نو فکیف کان النکیر څنګه شو زموږ انکار پاغي باندې الله وی وتوا راشي استاسو خیر خوای کوم یو نصیحت د تکوم واز د تکوم انما اعذکم بواحده او تاسو ته واز او نصیحت کوم د یوې خبره یو خبره تکوم پدې کې سیده وینات مکو خبر واوري چې دا سو کوئی دا خبره ما اوس په دې دور کې خبره خلک ګوري دا چا کړلا و دا پارټي والا کړلا چې زما پارټي والا کړلا نو زمونه مې دا خډه خبره کړلا اځه بل چا کړلا نو ډېر بڑا خبره کړلا اگر چې خبره کړي اگر چې روغه خبره به کړي او نو دغه خبره ځان لري کوي دا د فرقو دا خبره د جماعتونو دا خبره تنظیمونو خبره دا شاته کوي نراشه واوري یو خبره واعظ او نصيحت د تکوم واعظ او نصيحت واره حق خبره د هر چا چې هغه حقي ارسو کې چې کافر کې او خبره وکړه الله یو دی نو ته بس وای چې نه کافر وای نو زه نه منم سو نه حق خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په کجوره باندې دې بازي صدقو په مالونو باندې چوکیدار کړو. نو یو شپې شیطان راغی غلای کولا، ناغه ځان ډېر عاجز کو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نیولو نا پرېخو ډېر څه منت زاره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو سب بیگا دی اغل سوي واغه ډېر زیات عذرونه پیش نو ما پرېخو وې درو وای دې بیا مرাজি سوال بیا راغې نو بیا یې راونیو وینا اوس خو دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیش کوم هغه باندې بیا عذرونه پیش کړو اوس مې پیش کو بیا باندې راځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بل بیا وې سچري کړو بیا خدا سی ویلو او درو وای بیا برازي آی چې بیا راځي زه ګورم وسره اوس پدری مشپما بیا راونیو نو بیا وته وې زه تا ته یو خبره کوم زه خو یم شیطان خو یو خبره ته کوم چې ته آیت الکرسی وای نو زه دا شیطانانو بیا ستا خواله نه راځي. سباله هغه پرېخو سباله رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو چل دیو کو دا غل سره هغه ته داسې وې چې زه شیطان ما خدا ته آیت الکرسی وای نو شیطان به بیان نه راځي ستا خواله. هغه شیطان او دروژن او لیکن دا خبره چې کړو نو صحیح کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق وکړه دیکھو شیطان دروژن دی خدا خبر ایسے ہی کړل. نو خبردار چې صحیح نو صحیح وته ویل پکار دی منالی پکار دی. نو الله وی وتوا اعزکم بواحده واعظ نصیحت کوم تاسو ته یوه خبریان تقوم لله چې ودرېږي الله ته مسنا دو ودرېږي و فرادا یواز ودرېږي ثم تفکرون بیا فکر او سوچو کوي ما به صاحبکم من جنہ مخکې وی په دمه لیونتوب دی وی. نو الله وی او تاسو په ملګری باندې لیونتوب نشتی سوچ او فکر وکړي. خلق راغلی سوچ او فکر کړل هغه بعض خلق راغلی وستا علاج کوم وی دا مې لیونتوب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کله چې یو لیونی خبره سره علاج کوي نو خبره تر او باسي ته سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه دا خطبه وته وي چې دا وته وي حالت کې او یو اریانا کا پک کېناس چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه ختم کړه بیا وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وي نو خبره داسې وا چې هغه ما خو د کلامونه اورېدلې د فصحا او بلغاو کلامونه مې اورېدلې ما د ساحرانو کلام مې اورېدلې نو هغه خدا سي خبرې نه دا ته چې سوي نو دا نه سحر دی او نه دا جادو دی نه دا کہانت ته. نو بعض خلکو هغه ایمان مراوړو ما وی صاحبکم من جنہ نشته تاسو په ملګری باندې سلیون توب ان هو الا نذیرون اذا مگر ير ورکوږي تاسو د پاره بین ید عذاب شدید مخکې د هغه عذاب سخرات لون کینا په باندې اکتفا کو مخکینی پاتې شي دی بیا سبا ان شاء الله وایو او سبا نه به ان شاء الله درس مانځنه رستو کو او د موږ به ان شاء الله دې ټیم نه پاوسات مخکې کو. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.